ځان لم د دیوالونو په ځای په کمرو کې کندې اوښکي او د پاسه مې پې لرګي واچولو زندګي م تېروله. باران کې به کوټه راسسېدله؟ باران کې کوټه راسسېدل څه چې ړقېده به یاره چې مونږ په لانچرو لګېدلي یو. اختر به څنګه ولاله؟ اختر چې خو بس خپلو کې به یو بل ته ورته غاړه وتو کله به پرې راته هغه ملک خلکو خبرې مو وکړې د کوی غاړې نه به یې مخوا کړو چې دلته زنانه راځي اوبه به نه وي لمبا؟ به نه وي جي د لمبلو نه رسکلو به نه وي. کله چېرته داسې موقع راغلې ده چې په کور کې تروړه وړه نه وو خو تا وی چې تروړه نه وړم او کارتوس اخلم یا ټوپک اخلم دکاندار خو په اخره کې قرض هم بند کړی که نه که داسې اجرتیان به هم پیژنئ که نه دا دوی چې دا پیسې واخلي او مرګ وکړي نو دوی ته سکون وي. ته راته ووایه اخري ټایم د چارسده کله لیدلې ده خوب وي نو څه خوب یې جي نیمه شپه د دې نه یې پته ولګوه که زمونږ د دې سپي خوب وي نو اخره کې راته ووایه ارمان دې څه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما دشمنی په الفاظو کې یو څو ټکي دي خو صیبه دغه درد دغه تکلیف دغه قیامت احساس او اندازه هغه څوک کولی شي چې د چا نه کور پاتې شي او هغه په باران کې په سسېدلې کوټه کې اوسیږي. قدرمنو د دې درد اندازه هغه څوک کولی شي چې د چا د بچي په ماشومو ګوتو کې په ماشومو چاچو کې د قلم په ځای باندې د کتاب په ځای باندې ټوپک او کلاشنکوف او کارتوس راشي. قدرمنو د دې درد احساس هغه څوک کولی شي چې کم بچی بې پلاره شي او د کم پلار په دشمنۍ کې د زوی په بایللو باندې ملا ماته شوي وي، کومه خور چې بې روره شوي وي او کومه کورودانې چې د دشمنۍ د لعنت له وجې نه کونډه شوي وي. دغه قیامت اندازه هغه څوک کولی شي. په نننۍ پروګرام کې مې بیا کوشش کړی دی چې د چا ژوند د شلو کالو نه په دشمنۍ کې را روان دی دغه خاندان در سره میلاوامه د هغې ملاقات در سره کومه او بیا په خپله باندې وګورئ چې دشمني د انسان ژوند څنګه د رڼا نه په تیارو کې بدل کړي. قدرمنو دا چې ما سره ولاړ دی ریاض لالا دی، په عام طور باندې عام ژبه کې ریاضو باچا په نوم باندې پیژندل کېږي. د جان لالا دی سره څه خبرې کوم. ریاض لالا السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه لی طبیعت ښه دی؟ وخت ښه تېرېږي؟ ریاض لالا څنګه لی د ګیرې ویښته دې په دشمنۍ کې سپین کړل، ډېر دردونه تیر شو، تکلیفونه تیر شو، څه به راته ویل غواړئ؟ نو بھائی جی زه به راته څه ووایم تکلیفونه خو ډېر زیات دي خو چې مختصر یې راته ووایم جی نو مونږ هر قسم تکلیفونه تیر کړو. زمونږ خو د اجرۍ نه نو دا په دشمنۍ په وجه زمونږ جیل دی. مونږ بار نشو وتی که بار وځو نو بس دشمنۍ هم دي په مسلو وړو نور هم. لالا دا راته ووایئ اوله کې چې ستاسو واقعه راله 2005 نو د هغې نه بعد تاسو دلته کې په رڼا کې اوسېدلی، بجلي درته وه، ګیس درته کې و، ګرمې اوبه په نلکه کې راتلې، په اوړي کې به یخې اوبه راتللې، ډاکټر به درته دغه ځای کې لنډ میلاوېدو. بیا تاسو یو داسې علاقې ته لاړئ چې هغه راته تاسو ووایئ چې هلته بیا څه و؟ بجلي وه؟ مونږ چې کوم ځای ته لاړو نو د داسې غم نه لاړو چې هلته بر هم دا غمونه دونه ډېر وو چې مونږ چاله لړ نه شو ورتلی او په یو موړه راپاسه دیره شو. په موړه کې یو د پمپ کوټه وه، د پمپ کوټه یو د پمپ کوټه وه چې په هغې کې مونږ ډېره شو. بیا وروستو به هم ځان له په سخت د پمپ کوټه قدرمنو ټوبیلو او د ټوبیل لپاره زمیندار کوټه جوړه کړې وه، یوه کوټه وه او دا ټول څو کسان چې وو دوی ټول په دغه یوه کوټه کې اوسېدل او دا هغه خلک وو چې په کور کې د هر سړي خپله خپله کمره وه. دا ټول بیا لکه د مرغو په یوه کوټه کې راټول شو، یوه پنجره کې راټول شو. نو مونږ په دغه یو کوټه کې اوسېدو. بیا چې مونږ سوچ وکړو زمونږ په دشمنۍ کې حالات دونه خراب شو چې په هر اړخ تکلیف و. یو خو وړنو، بل خوا د وړو سپلی نه وي، خپلې جامې نه وي. خو بیا به مونږ کوشش کوو چې یاره زمونږ راسخته به الله اسانه کړي. ځان لم د دیوالونو په ځای په کمرو کې کندې اوښکي او د پاسه مې پې لرګي واچولو زندګي م تېروله. بیا ورو ورو کله چا لرګي راکړي او چې کله چا نه راکړي زمونږ نه خو خپل 2-4 دي روبه پټي هم په ځای پاتې شو او لاړو په غرونو سر شو. په غرونو سر شو هلته به ناستو پراتو ورو ورو وخت تېرېده. په هغې کې بچي پیدا شو. بچي م پیدا شو. دا بچي زمونږ هملته پیدا شوي دي 2005 نه وروستو. بیا مونږ خپلو کې سلا وکړه چې سخت دی او تکلیفونو پټیمانو برو وړونو داسې کار کوو. دا راته ووایئ دغې له راځم
زنانه چې د سره کله لاړې که نه دی ځای نه نغې خو به په ګیس باندې پخلی کړی و په لوښي پسې به شاته توروالی نه و نښتې لرګو باندې چې کله پخلی شروع شو تیارې شوې نو څه حالت څه نو حالت خراب و چې زموږ خو په کور کې یوه زنانه وه او موږ به ټول ورسره لګي وو پخلي به مو ورسره کول او لوګي به کېدل او څه به کېدل او څه به کېدل خو سختې به تېرېدې به باران کې به کوټه راسسېدله باران کې کوټه راسسېدل څه چې ړقېده به اټوبیل کې به آزاد و ټوله به ړقېده په درو کې به لوښي نه ټینګېدل ابه ترې را پرېوتلو صحیح تاسو خو بیا چېرته کې هم که ډېره به هم سوکړه به نو تاسو به د باران سوال نه کوو که نه نه یي مونږ خو به کوشش کوو چې باران ونه شي که باران وشو نو 4 میاشتې به بجلي هم نه اوبه خو به نه بجلي به هم نه بیمار چې به شوی نو څه به ډاکټر به چېرته و بیمار چې به شو نو په دغه و نو چې هلک خو به و خو زه چېرته به م په خرو هرسور که ډاکټر له به لاړو او که مونږ دا ووایه به مو همداسې به پراته بس که ډسپرین ګولۍ به څه کار وکړه به وکړو او نور خو زموږ دشمنی به مونږ خو روډونو ته نه یوتې او نه وتې شو علاج به هم نه کوو نه جي علاجونه مونږ څنګه کړي وو څه نه هم کړي وو علاجونه خو نه د مخرورانو دا خو چې ټول خلک هم دغسې تبۍ خو ملک د پښتو د کال ویم نو ایامې دي او چې علم نه وایو نو خلک دونه مش شوي دي نه زما په خیال باندې چې هل بهادر سړی وي کیسه پې تېر شوي دا د بهادر سړی وي هغه اخلاقي طور دونه مضبوط وي چې هغه دغه خپل درد د دې دپاره مخې ته راوړي چې یاره بل یو ورور د دشمنۍ نه بچ شي نو دا زما خیال دی چې کمزورتیا نه ده بهادري ده نو جی داسې کار دی چې د اولو خو مونږ دا بچي هغه ځای نه په دې راوستل چې تکلیفونه هم تېر کړو دا هم ماشومان چې اوله کې وو دوی سبق وی دې ماشومانو زموږ سبق نه وي هلته یو سکول و هغې کې استاد نو هغې کې استاد نو نو چې استاد نو په بیه به یو سړی استاد راوسته وه بې ودراو هغې ته به دا واړه ورغلل نو هغه به ورته څه ښول نه بیا مونږ دا سوچ وکړو چې یاره دا بره په ځان سخت او نرمې تېروو دا کوو چې بم راته څوک دی او په لانچرو دا یره بم وه یاره چې مونږ په لانچرو لګېدلي یو حملې راباندې شوې وي نه هډه دې راباندې په لانچر شوي دي په دغې ځای خو لکه مونږ هغه تکلیف هر څه چې کله بیا مونږ ته خلکو وویل تاسو جواب و اختر به څنګه ولاله اختر مې چې خو بس خپلو کې به یو بل ته ورته غاړه وتو د جړل به خپلوانو نه هم ګیله وه نو جړل به خو په ګوټونو کې په ګوټونو کې به وروڼه پرونه یو بل ته ورته غاړه وتو دغه ټپه دې رایاده کړه چې خلک اختر کړي خوشحالېږي زه د حجرې په مخ کې زه د حجرې په ګوټ کې اوښکې تویومه نو بالکل جي دغه حالو دغسې هم د زنانه ومو وطن پسې به خفه کېدی یاره جي ډېر زیات به خفه کېږدو زمونږ ډېر خوږ کلي و او ډېر هم خوښ و خو بس زمونږ داسې مجبوري راغله چې هغې کې مونږ خوا لاړو هغې نه بس تکلیفونه اوبه به تاسو وختي ذکر وکړه چې په ټیمانو کې به م راوړې که نه اوبه به مونږ په ټیمانو کې راوړې تاسو به خپله راوړې او جي په خپله مونږ ټول په خپله ملګري به م دوه څلور ځان سره کړه ټیمان به م راډک کړي وو ټوپک به م لاس کې نیولی وو کله به پرې راته هغه ملک خلکو خبرې مو وکړې د کوی غاړې نه به یې مخوا کړو چې دلته زنانه راځي نو مونږ به ورته وایو چې وروره مونږ څوک مونږ به له کومې یوسو چې ستاسو زنانه راځي نو سختې او نرمې راباندې ډېرې تېرې شوې ما ته خو دوی خبره وکړه چې یو ورځ داسې اختر و چې په پمپ کې اوبه نه وې او جي ولې نه اختر یو نه جي ډېر اخترونه اوبه به نه وې لمبه به نه وي جي د لمبلو نه رسکلو به نه وې جي رسکلو به نه وې مونږ به د میل نه اوبه راوړې په ټیمانو کې چې د بل پمپ به لرې وو هغې نه مولانا روژه به څنګه وه روژه به هم ښه سخته تېرېده خو بس د الله روژه وه الله به راباندې تېروده نو حفظ کوي حفظ کوي جي ډېر پرې خوشحاله یو لکه سختې مونږ ځان سکول ته ځي جي سکول ته ځي سکول ته ځي جي څنګه دشمنۍ کې سکول ته څنګه ځي جي سکول ته ځي نو بس ساتو یې نو الله ساتي مونږ یې بانه یو سخته دی نو دا ماشومان چې ځي او مونږ یو سړی ووینې نو هغوی ته پته یې کړه چې دا په دوی تکلیف دی وګوره دوی د وړو ته هم ناستې لاله کله چېرته داسې موقع راغلې ده چې په کور کې تروړه وړه نه وو خو تا وې چې تروړه نه وړم او کارتوس اخلم یا ټوپک اخلم یاره جي کارتوس به م راوړي او د تروړې په ځای به ملوګان یې شولي هغه هم خوړی دي او یو ډوډۍ به نه وه یو ځل نه کچالو وې نو څو ځله بنو ډوډۍ به نه وه لچې به دغه د دکان ته راوړو به م څوک نو مونږ سره پیسې نه وې اوسې څوک دکان ته نه ځي او دکاندار خو به اخره کې قرض هم بند کړی که نه دکاندار وایي د دکاندار خو څه زما خیال دی چې 4,000 روپو سودا درکړې نو چې پیسې راوړې بیا به بیا به یې نورو نه درکوله نه بیا به یې نه راکوله نارې به وې او سختې او نارې به م تېرولې هر قسم تکلیفونه
دا را باندې راغلي دي او دا هم تېر کړي م دي او د خلکو ته پته هم ده. دا ماشومان چې اوس کم ستاسو د کشران دي دوی څه د ټوپک شوق کوي؟ یره دوی دي د ټوپک شوق نه کوي، خو لکه زمونږ مجبوري دونه ده چې پلار خوږېږي نو زوی به څه کوي، زوی به څه کوي. مونږ خو دا وایو چې بچو سبقونه ووایه، خو که الله دې نه کړي زه مرم نو بچې مې خامخا ټوپک مار کېږي، دی به څه کوي. مونږ خو تر نن وخته پورې ساتلي دي د الله قرآن لا او د سکول سبق لا دغې لیلیږو او الله تعالی دې ته بچم کړي، الله دې ته د هر چا بچي بچ کړي، ځکه چې مونږه سخته لیدلې ده نو مونږ ته یې پته ده چې یو انسان دومره قیمتي دی چې هېڅ حساب یې نشي کولی چې د څونه ير بولې. داسې خلک ظالمان راپاسي چې هغه د معمولي پیسو د لاسه دپاره قتل کړي، اجرتي قاتلان اجرتي قاتلانو. او زما په خدای قسم که د ده پې د یوې ورځې کټوی مو شي او د بل بچي برباد کړي، ماشومان یتیمان کړي، غټ په غمونو اخته کړي، اجرتي خو کور ته لاړ شي او خاندي. لاره یو خبره کومه، تاسو خو عمر په دې شي کې تیر شو دشمنۍ کې، داسې اجرتیان به هم پیژنئ که نه؟ دا دوی چې دا پیسې واخلي او مرګ وکړي نو دوی ته سکون وي؟ یره جي د ارامو پیسو به چا د سکون وي؟ د ارامو د ماته که سکون نه نو په دې بانک مې د قسم چې ارام خواره نه یو سخت ده تېر. اجرت نه دی کړی که نه؟ اجرتو خبره کوم، اجرتیانو خبره کوم، لکه دوی ته سکون هم نه وي بیا هم مرګونه کوي. نه جي په پیسو مړی چې وکړو نو کتابونه هم وایي چې دا ته د هغه انسان غوښې خوري، نو چې څوک په بچو باندې د بل بنده غوښې خوري نو دا بنده دی که ځناور، د دې ځناور به عزت څه پاتې شي، د ده به وروسته مستقبل شي، د ده د بچو به سالي. لاله ته راته ووایه، ته راته ووایه اخري ټایم د 400 کله لیدلې ده؟ اخري ټایم مې 400 چې لیدلی نو زما خیال دی د هغې به کېږي او 13 کاله به کېږي. 13 کاله 13 وشو تا 400 مونه لیدله؟ 13 کاله وشو چې مې 400 نه لیدې. چېرته دی 400 مین چوک ته لاړې که نه؟ نو کېدای شي طیب جان ته ټلیفون وکړې چې یاره ورک شوی یم راشئ راپسې. ولې نه، زه نه ځي، داسې حالات بدل دال دی، حالات داسې بدل شي. او یا هېڅ مونږ ته خو هماغه کنډر ښکاري چې هماغه 400 هماغه تورمځی به وي. که زه جیده ته قسم وخورم چې زه په دې خپل کلي کې لکه چتم د 40-50 قدمونه زیات مخکې به نه یم تللی، چې ډېر یو قیمتي مړی به داسې شوي چې به زما خپلې نو هغله به زه ورغلی یم، خو داسې به نه یم ورغلی چې لکه څنګه خلک مړي دي. او جی او نو بس زه خو وایم چې الله تعالی ټولو خلکو ته دا دغه وکړي، دا رحم دې پیدا وکړي چې اجرت نه جي چې په ډېر معلوم دی په یو بل د ډس کوششونه کوي. سړي خواهش دی که نه چې زما روغه وشي او زه آزاد شم که نه؟ که فرض که روغه دې وشي که نه نو اولنی به چېرته کې تګ غواړئ؟ کوم هغه څه به کول غواړئ چې آزاد شي؟ یاره جي چې زما جوړو نه شي نو زه ډېر بېوسه سړی یم، خو که د ښځې خاوند نه والې د 2 وروڼو پورې زما وس کېدو که مخکې مې کېدو مخکې به هم کوم، خو د بېوسۍ نه یې درته ویم چې لکه د بېوسۍ مې دا دی چې ما نه به 2 وروڼه په دې 400 کې خفه پاتې نه شي، دشمنان خو لا لوی اخلي. روغې به کوې د خلکو انشاءالله وس مې هم کړی دی. اوس هم چې که څه وکړم ما نو بل ته ویم چې زه د تحصیل تاڼې نه یم، دې 2 کسو له مې روغه وکړه ما مه شو کوه، ځکه چې تاڼې ته زه نشم تللی، عدالت ته زه نشم تللی، نو وروره دا ځان پسې واچوه دا وکړه. دا 20 کاله دښمني چې وشوله روانه ده که نه، نو دې په ژوند کې څه تبدیلي راوستله سوچ لحاظ سره؟ دې چې په ژوند کې دا تبدیلي راوسته چې زمونږ اسم نشته، تباه برباد وو فایده یې در نه کړه؟ نه جي نه هېڅ پیدا هم نه، نقصان پکې ډېر وشو؟ سم ډېر جي. ځواني دې وبایلله؟ جي 2-4 زره به پټې هم پکې وخوړ لکه په خېټو او تباه برباد یې کړو. که یو سړی وایي چې د ریاض سپلی ولې داسې دي نو ولې به نه لکه ښې سپلی خو زه نشم اچولی، زه د خپل وس ته ګورم زما وس نشته. دشمنۍ مونږ داسې برباد کړي یو او تباه کړي یو. دشمني بد شی دی که نه؟ دشمني جي بد شی دی، خو دشمني اده جي ده چې ختمېږي چې مودی په خپله جرګتي له لار ورکړي. جرګتي د چا روغه جي نشي کولی، روغه به دا مودی کوي چې مودی لار نه ورکوي، جرګتي خوار به څه وکړي. مونږ مودیان دونه کلکه خبره جرګتي ته وکړو چې هغه د هغې ځای په ځای کور ته چایله ولې نه دي چې اده ماته څه ووایې.
که مونږ ذمودایانو جرګتي له لار ورکړه نو انشاءالله چې زما د بل د ټولو خلکو به الله روغي وکړي او دا په زړه کې سوال هم کوو چې الله تعالی د ټولو خلکو روغي وکړي ټول خلک د مصیبتونو نه خلاص کړي اوس دا زمونږ بچي دي زمونږ وړه نه غواړي چې دوی پېښور ته چکر ووایي دوی نو دوی خو به لا پېښور لیدلی هم نه وي که نه نه پېښور نه دي دا تنګي هم نه یې لیدلې دا یې کور یې بار نه پرېږدو به دغه سکول ته واپس کړه 14 کاله عمر کې د تنګي ونه لیده 400 ونه لیدله که نه دا د دښمنۍ هغه اثر دا دی د دښمنۍ اثر دی جی نو بس هر چاته هم دا وایو چې کوشش وکړئ خپل تاوان وکړئ والله چې په هر څومره پولو په ټوجه ګړی وشي خو اخري روغی نو د هغې نه مخکې سمه خبره ښه ده که نه 1,00,000 روپۍ تاوان خپل ښه دی که مونږ په دې په هغې وخت کې پوهېدو نو لکه زمونږ نه به هم داسې حرکتونه نه شوي چې ځان به هم په پردو مسلو کې او دې کې نور راجړی داسې دی چې جیل دی که نه یارې جیل زمونږ دپاره خو جیل دی زمونږ دپاره خو جیل دی چې جیل نه و نو ګورئ چې څوک راځي دا ورزنجره وبنده و داسې خلک د جیل چاردیوارۍ کې دننه 24 ګنټې تېرېږي 24 ګنټې تېرېږي خوب وي نو څه خوب یې چې نیمه شپه د دې نه یې پته ولګوه که زمونږ د دې سپي خوب وي نو دی تباه کړو دی تباه کړو نه دی دا سترګې چې چخې نیولې یو په بده ورځ دی دا دې مونږ سره یو شان په څوکۍ ولاړ دي خوب اوس هم نشته نه جي نه لاله اخره کې به هغه چې خلکو له څه پیغام ورکوي چې کم خلکو د مستۍ نه مجبور دښمنۍ کوي یا د ټوټې باندې تمانچې تړلي فلمونه ګوري او یا داسې دا نن سبا دا ټیک ټاک راغلی دی دغې کې بس هغه وګوري خلک ډزې کوي به دی هم وروره سړک ته راوځي او د چا را سر روان کي یاره جي ما له چې دلته څوک رام شي زه ورته یم هلکه داسې کار دی چې مونږ هغه خلک نه یو چې هغه تاسو وایي چې دوی په دې خوشحالېږي چې له ټوپک راوالو تصویران وباسو او دې ټولو خلکو ته مې همدغه خبره ده چې دا د ټوپکو را تصویران ختم کړئ خپلو بچو ته نصیحت وکړئ خپلو دښمنو له په خپله لارې وګورئ زه خو چې سوچ کوم زمونږ نه بچو ته پاتې ده الله تعالی چې زمونږ بچي بچ کړي او الله دې ته د هر مسلمان بچي د دې نه بچ کړي دا تماچه دا ټوپک دا وروستو سړی وایي چې په دې اوس زه څوک هم خو چلې نه ورځي چلې نه ورځي ځان ته نشي خلاصولی د دې نه بیا خلاصي نشته او دا خلک دي څوک په څه تېروځي څوک په څه تېروځي خو الله تعالی دې د ټولو خلکو عملونه د دغې خبرو نه راواړئ چې نه دا په بیو مړي کوي یو قیمتي ماشوم دی او د یو قیمتي پلار نه پاتې شو ستا په 12,000 روپۍ یا په 1,00,000 روپۍ نو الله دې اجرتي تبا برباد کړي چې ځان دې غرق کړ دله به ورغلی وي دا به ته غوښتې وي چې وروره ما ته په 1,00,000 روپۍ دې وژنمه هغه به ته وایي مړه ما نه ډېرې واله داسې ونه کړي نو الله دې دغه خلکو په سمه کړي او که په سمه نه وي نو الله دې ورته زمونږ د حکومت خیال کړي چې د دې خلکو نه معاشره پاکه کړي لاله اخره کې راته ووایي ارمان دې څه دی ارمان مې چې صرف دا دی چې به تماچه او ټوپک را سره نه وي بچو سره تش پرې لارو کې ګرځم بل مې یو هم نشته نه مې د دولت شته دا هېڅ هم نه خو چې بچي را سره یو مرزو ته لاړ شم او بچي را سره یې هغې ځای ته لاړ شم او دې ځای ته لاړ شم د دې نه مې غټ ارمان نه کولاو ګرځېدل او چې دا اوږې د ټوپک ته بوجه بس د دې نه غټ ارمان مې بل د ایمان دی چې دا مې الله نصیب کړي او دا د بچو د خوشحالي چې تش تور یو لاله خوشحاله شي طیب جان لاله څه ارمان دې څه دی یاره جي بس ارمان هم دا دی چې خدای پاک هم د ټوپک تماشې د دې ژوند نه خلاص کړي د ګران ژوند وي ډېر سخت ژوند دی جي کوټې به باندې راسسېږي هر قسمه مشکلات دي د دوکان باندې مشکلات دي دلته به راته مېلمه ناست دي ته به څوک ګورې چې په یو لیولېږم چې پی راوړي لکه 20 مسلې وي جي د اوبو ته تکلیف وي هر قسمه پر خپل کور کې چې اوسو نو داسې مثال یې لکه راریپور جیل کې چې یا د 400 جیل کې چې د دې ګیټ نه بار یو سړي نیو لکه سودا راله نه راوړي نو موږ په خپل دوکان ته هم نشو تللی هر څه دغه شان نیمګړي محتاجې ژوند دی د محتاجې ژوند دی او ډېر د تکلیفونو ژوند دی جي خوشحاله اوسئ قدرمنو دا خبرې تاسو واورېدلې ریاض لاله مشر سړی دی طیب جان لاله هم مشر دی دوی د ژوند دغه ډېر اهمه حصه 20 کاله په دښمنۍ کې تېر کړل او مخکې به لا څونه تېرېږي خو د دوی د ژوند دغه حالات تاسو د دوی د خپلې خولې نه واورېدل چې دښمني څه څیز دی اسان کار دی
که ګران کار دی فیصله اخره کې په تاسو باندې پرېږدمه که سبق د دې د ژوند نه اخلئ او که نه بیا هم د مستۍ نه دشمنۍ کوئ دغه فیصله ما په تاسو باندې پرېښودله خوشحاله اوسئ خادم غواړم